دا پور نه دی دا په ښه انداز نور ورسوي ټال مټول یې کوئ ورسره دی لري یواره یوه خواته سي بیا بله خواته سي یواره نن بیا سبا د الله رسول فرمایي هر ورځ الله رب العزت د ده په عملنامه کې ظلم لیکي چې ته ظالم یې او ته ګناهګاره یې ته ظالم یې او ته ګناهګاره یې او هر ورځ الله رب العزت د ده په عملنامه کې ګناه لیکي چې د چا پر چا پور باندې دی بیا په ښه انداز نور کوي نه راضي کوي نه خوشحاله کوي ځان دورې دورې کوي روپۍ لري د الله رسول فرمایي هر ورځ د ده په عملنامه کې الله ګناه لیکي د الله رسول فرمایي هر ورځ د ده په عملنامه کې الله رب العزت ظلم لیکي چې دا سړی چې دی هغه ظالم دی صحیح شو عزیزانو زموږ ته ژوند د پیغمبر علیه السلام د خبرو سره سمون خوري د پیغمبر علیه السلام د خبرو سره برابر دی په خدای قسم لکه د کافرانو ژوند چې د محمد رسول الله مبارک د ژوند د څومره جلا دی د غومره موږ مسلمانان یو د پیغمبر علیه السلام د ژوند څخه لرې یو ګوره قاضي فضل الله صاحب دامت حیاتو په امریکا کې دی ډېر زورور عالم دی مفسر دی د قرآن هغه فرمایي دا مسلمانان داسې جوړ سو په دوه کښتۍ کې سفر کوي په سمندر کې په دوه کښتۍ کې به یک وخت سړی سفر کولی شي نیسي کولی دام نسي کولی چې یوه پښه دې په یوه کښتۍ کې بله دې په بله کښتۍ کې دام نسي کولی چې یوه کښتۍ د اخوا را روانه ده بله د دې خوا روانه ته په دواړو کې سفر کوي یوې کښتۍ ته څه که بیا مشرق له ځې که مغرب له ځې که شمال له ځې که جنوب له ځې دغسې د زما او ستا ژوند چې دی عزیزانو قاضي صاحب محترم فرمایي وای دا داسې جوړ سلو یو طرف ته د محمد رسول الله ژوند دی بل طرف ته زما او ستا رواجونه دي یو طرف ته د محمد رسول الله سنت دي بل طرف ته زما او ستا رسمونه دي یو طرف ته د پیغمبر علیه السلام طریقې دي بل طرف